نورو ته دا چغې وي مړه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حاضرین و مرګرو، زه خواسم قربای ما زما د بیان ضرورتم نو. اصل بیانونه د میلمنو دي، چا د لری لری نه راغلي دي. زوم دا غي بیانونو اوریدونکو ته ناستم، تاسو هم ناسئ. د مارګرو حکم دی نو لاندې او مختصری یو څو خبرې کوم. الله دې مالهم د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې تاسو له هم د عمل کولو توفیق درکړي. زمنګا جماعت ارشاد التوحید و سنت پدې کې دعا خبره دعا الفاظ دي. یو التوحید او دویم السنت. د توحید مقابل هغه شرک دی، د سنت مقابل بدعات دی. تقریبا 45 کاله کم یو صدایو شو د سن 1938 نا تر دې نه او تر دې وخته پورې په دې دعاو خبرو باندې اهم بیانونه په دې کلی کې وشو. زکه حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده سن 1938 کې دلته درس قرآن شروع کړو او که ژوند دي نو 45 کاله بعد به یو صدای پوره شي. کله چپای کې ونی او بوټي دیوالونه او انسانان چې دا کلن غیر آلوی شوی دی نو ای دغه د قرآن صدا او د قرآن आवाज اوري د توحید او سنت आवाज اوري د شرک او د بدعت رد اوري
او پاغي باندې نه دا کله موړ شو او نه راتلون کی باړ شو. پرون ما توحید باندې مختصر یو څو خبرې کړې وي. زما خو اراده دا وه چې نن به زه په سنتو باندې د سنتو بیان او د بدعاتو رد باندې تفصیلی بیان کوم. چونکه ناوخته دی مېلمانه راغلي دي نو داسې یو څو اشارې کوم او که ژوند دي نو بیا به چېرته به دې مسله باندې که الله توفیق راکړ نو بیان به وکم. او بیا زما اراده دا ده چې د توحید او د سنت دپاره د جد و جهد د محنت او د جهاد ضرورت دی. نو بیا به انشاءالله دریم بیان زه په هغې باندې کوم. هغې کې به زه انشاءالله د فلسطین او د بني اسرائیلو دې حالاتو ته هم بیا څه اشارې کوم که د الله توفیق زما سره وي. ما چې کوم سورت ولوسته په دې کې الله رب العزت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام ښیي، مقام رسالت، مقام پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بیا کردار محمد، کردار رسالت او بیا انجام محمد دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه دشمنانو انجام. اول کې الله و ان اعطیناک الکوثر، ما تعالی ډیر خیر درکو. کوثر عربی کې وایي خیر کثیر تا چې الله وایي ما تعالی ډیر خیر درکو. او کوثر هغه اوس ته وایي چې الله با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا په قیامت کې ورکوي. یو حوض، یو تالاب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د هغې نه خپل امتیانو له اوبو ورکوي. حدیث کې راځي چې داسې دی آنیته کعدد نجوم سماء، د هغې لوښي په شان د ستورو د اسمان باندې دي. ماء اشد بیاضا من اللبن واعلی من العسل، د هغې اوبه د پایو نه سپینې دي او د شاد او د ګبین نه خوږې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حوض ورګي او غ تمثيل له د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. سنت لغت کې وایي طریقې ته، لارې ته، او اصطلاح کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سویلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم سکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې څه شوي او هغه په هغې غلی پاتې شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کردار، د هغه افعال، د هغه گفتار، نو هغې ته وایي سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. چا چې په هغې عمل کړی، چا د هغې تابعداري کړې وه، نو الله به د حوض کوثر اوبه د هغه نصیب کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې د هغه بوډای مور وه او هغې راوستی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وي دی به ستا خدمت کوي. لس کاله هغه د نبی علیہ السلام خدمت کړو. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زما شفاعت به کې او که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی آو وی زه به تا کوم ځای موم؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی هند سرات زبد پولی سرات سره ولاړې ما وی کال دې نه نو بیا به کوم ځای موم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی هند المیزان کوم ځای چې اعمال تلل شي وی کال دې نه بیا به کوم ځای ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی هند الحوض زبا د حوض کو سره ولاړې ما او زبا چغیوم حلمو الیا ما سغرا شئی زما د حوض نو بوس گئی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دبا خپل امتیان الله بو ورکوما زبې شفاعت کوما د امتیانو یو ډله به ما پر را روان شي فلیزاد عن حوضی کما یزاد البعیر الضال زما د حوض زما داسې پس کړی شي لکه پردیو چې پس کولی شي د فصل نه پس کول موږ دې ته وایو تزودان سوره یوسف کې چې راځي چې تزودان خپل ګړې پس کولې چې ساروی را رواني وبوله او ته په شا باندې شړې او نه یې پرېږدې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فیحال بیني و بینهم زما او زما د هغه کسانو ترمنځ به دیوال والی شي فرشتې به ودرېږي او غیبه جهنم ته روان کي زبا چغې کما حسیحابي ودا زما امتیان دی زور لا شفاعت گما ولی جہنم تبیائی فیقال لی یا محمد انکا لا تدری ما آدسو بعدک ما تبویل شیوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتا نشته دا غسل چې د استا په دین کې نوی کارونه شروع کړیو یو تاسو سره کومه خلق وای په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال پیش کیږي د امت اور حدیث پیش کړي اذا صلیتم علی النبی صلی الله علیه وسلم فاسنوا صلاتکم فانه تورز علی النبی صلی الله علیه وسلم چې درود وای نو خو وای زګدا په نبی علیہ السلام باندې پیش کیږي حالانکہ دا روایت سنن نسائیم ذکر کړي ابن ماجیم ذکر کړي او دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل لے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دو شاگردانو د یو نومو علقمه او د بل نومو یو علقمه او د دویم نومو زازان کله چې علقمه دا روایت نقل کوي نو هغه وایي اذا صلیتم علی النبی صلی الله علیه وسلم فاسنوا صلاتکم لعله ترد علی النبی صلی الله علیه وسلم کله چې تاسو درود وای نو خی وای شاید چې دا نبی علیہ السلام باندې پیش کړی شي ال دې لعل راوړې دي زازانی چې کله نقل کوي نو هغه لعل لفظ لري کې هغه وای فانه تورزو او تعذیب و تعذیب کې ابن حجر ذکر کړي علقمه مشهور تابعی دی او زازان شیعه دی د شیعه روایت اخلي او دا مشهور تابعی هغه نالي په نبی علیہ السلام وی اعمال پیش کیږي د امت نو کله چې اعمال پیش کیږي نو د بخاری روایت دی چا وی انک لا تدری ما احدث بعدک
تا تا پتا نشته دا غصه چې د استاد دیستان باز تا په دین کې شروع کړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د امت پتا نشته اج دین کې ګمبدا جوړ کړیو نو دا غینه داري دلیل له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د امت د عمل پتا نه لګیدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای تا ته پته نشته ستاسو په دین کې نوی نوی کارونه شروع کړیو ډیر دا معلومه شو چې په دې دین کې به بدعات راځي خلک به ځان نه طریقې جوړي او بیا به هغه ته دین وایي بدعات هغه نوې طریقه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نه نقل لري او دین ورته وای دین ورته نه وای د دنیا کار دی نه دی ز سرکای کې طالب ما خوا کې او کلو پای کې او مولا او تقریر کو ایدا پنځریان راوتی دی پنځریان داسې د طالب علم دورو بلی جمیله زغله غونته روان شم چې زتلم د بلوچستان یو طالبو نو هغه ما ته وی چرته زی ما سکار مې وی زم در سره زم منګه دواړه لاړو هغه مولا جمعات کې ناسو موزو شو نو ما هغه ته وی تاغه مخکې جمعه بیان کو دا څه خبره دې کړې و زراغله ما او من زیارت منو خیرات منو دعا منو دا نه چې مونږ نه منو خو بدعات نه منو په دې خبره شروع شو خبره لګه سخته شو پکې امیان رالل یو امی پکې کانزلو موکل ما ورته وی کاکا کانزل مکوا ته ګوره ځان ته پښتون وای زستانه خو پښتوني ما د دې جوابم در کولې شم خدای مولا په سر راغله ما مولا راته پریدا هغه غلې شو خبره زمنګ لګه وګدا شو هغه لا نور مولیان راوصل او بیا دا غینه مناظره جوړه شو سرکای بابا ته مونږ وی ته نه راځي ته پارام کې نه مونږ ته پریدا یو مولا راوصل زغاخونه راوتیو نو خبره شروع شو زمنګا او مونږ تانی تراغلیو سخاکوټ کې نو مولا ما ته وی قران کې ارس دي او حدیثو کې مایاو وی قران کې کوم ځای جس په مردار دی او حدیث کې ما چې داړي هغه مردار دی لکستا داغه داړي راوته وی یو هغه غریب ډیر ګډوان شو ادا جبه په دې غاخونو والا وی زما ما اوستا بشان خبرې شروع ده سينو ما ته وای ته چې پراټه خوري نو دا نبی عليه السلام خړلې و نو ما استاد غویله په پراټو په الوا کې سوچي نو پراټه او الوا د دنیا سيزونه دي زه دین خبره کوم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چاچ نوے کار زمنگا پا دی دین کے پیدا کا چاگا دی دین نئی فہوا ردن وغا مردود دے فی امرنا ویل دے یعنی زما پا دین کے دائنی دی ویلی چلے امرنا یو پا دین کے نوے کار دے یو دا دین دا پارا نوے کار دے کلا کلا وی کنا وی دا ټوټای د نبی علیہ السلام زمانہ کې وی چې تاسو په او داس کوی نبی علیہ السلام صحابه کتابونه لیکلیو بیا خداوم بدعت ده مو وایو دا اسباب دي مصالح مرسله دي دې تمنګ دین نو وایو دا د دین د پاره دي یو دین دی یو د دین د پاره یو کار دی په دین کې نوې کار چې دین ورته وای نوې کار کې نو هغه ته وای بدعت په دین کې خلکو نوې کارونه جوړ کړیو
شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي هغه په خپل ډایرای کې واقعه لیکلې ده د کوهستان یو عالم سلیمان مولوی صاحب الله دې وبخي دغه مخامخ خلک چې ناس ده د نیکو ز پټن کې طالب ما او دا هغه نو ما تاسو کړو نو هغه ما ته ویلیو بیا ز پنځبیر کې طالبوم په هغه وخت کې شیخ القرآن دوی چې بیګا ما خوب ولیدو چې زاو تر روان یو د پنځبیر هغه طرف ته دغه نیر طرف ته روان یو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دے صحابه کرام دی ور سره د خوب حالت دی او تاب سلام واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نه تاسو کو چرته زی نو تا ورته وی ستا سنت باندې خلکو خاورې اړولې زم اگر ژوند کوم او ستا سنت تازه کوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو ته وی تاسو مور سره لاړ شئ چې زما سنت ژوند کوي په دې عمل کې سنت چا ژوند کړل په دې عمل کې توحید आवाज چا اوچت کو په دې عمل کې شرک چارات کو بدعات چارات کړل یو شیخ القرآن او الله دې په رحمتونو ولېږي داغه دوه استادانو یو مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه او یو مولانا حسین علی رحمت الله علیه مولانا حسین علی شاگردان پیدا کړیو په پنجاب کې ومو په سرحد کې کې پی کې ومو پنجاب کې ګڼ شاگردانو خو یو شاگرد هم داسې نو چې هغه په خپل کلی کې توحید او سنت خدمت کړی که پنډای مولانا صاحب نو هغه چاچو د دریاو او تله په پنډای کې آباد خو خپل کلی کې کار نه وش کړي که مولانا سید عنایت الله شاه بخاری رحمت الله علیه نو هغه د کشمیر او راغلی په گجرات کې او قبلو نو هغه بندیان نه راغله او په سرګودا کې ناسو خو په خپل کلی کې کار نه وکړي شوی یو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده چغراوی او په خپل کلی کې کیناس او په خپل کلی نه کار شروع کو زکه چې الله وی وانذر عشیرتک الاقربین وی راوستا ډبر نږدې استقبلوان نږدې حضرت شیخ القرآن راغه په پنځبیر کی بنیاد کې خدا رد شرک یو کا رد بدعات یو کا نورم کار کړي الله دې رحمتونه ولېږي خو خپل خلکو هغه نو منلې په خپل کلو کې هغه کار نو کړي کار په خپل کلی کې ډېر مشکل او ګرانی شیخ القرآن توحید تازه کو سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تازه کړل او د بدعات او شرکیات او غجړې وېسته زګا یا توحید دی یا شرک دی یا سنت دی او یا بدعت دی او قرآن کې الله د دې ذکر کوي الله فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نده دا سکار سنجی د مخلوق گمان دے 400 کامل ایمان والا دے نانا تراغی پوری کامل ایمان والا نشکی دے حتی یحکموک فیما شجر بینهم تراغی جستا سنت فیصلہ گنو نگرزائی آغا مسئلو کی جدائی درمیان زراغلی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا بیا زړونو کې تنگ سیاو نمومی داغینا چستا سنت دوی فیصلہ اکڑا او درم شرط ویسلمو تسلیما مفعول مطلق راوڑے تکرار د فعل او ایصال د فعل فاعل ته بذات کوي ويسلموا تسلیما
غاړک دی ستا سنتو تا بیا بیا غاړک کی خودلا پخپلا ورته غاړک دی او بیا بیا ورته غاړک دی دا درې شرط ویلي دي کامل ایمان او الله وی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسلي جهنم وساءت مصيرا چاچه خلاف کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومن يشاقق الرسول بل ځای ومن يشاقق الله ورسوله من سرکای کې طالبانو دا طالبان خو یې دغه سي کله کله یو بل سره پنجا چي یو طالبو ډیر قابلو نو هغه یو چټو لیکو او پاگی باندې هغه یو سوالو لیکو کما کیمرا کې چې مونږ نو داغي پستنه باندې هغه سوالو لګو چې طالبان دې جواب وکي چټي اورز دوو یو ځای ادغام کوي یو بل ځای ادغام نه کوي او د دې وجه ولیکي چې څه وجه یو ځای ادغام شوی بل ځای نه من بعد ما تبين له الهدى چاچ خلاف وکړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس هغه نه چې د معلومه شو سنت طریقه خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين روان شبه د لارې د مؤمنانو نه حکم به مشتقی کوي المؤمنین او حکم چې مشتقی وشي مبدا علتی چاگه دی ایمان برنای لار اغسط دا غی لار پری خدا تنظیم تا اشاره دا جماعت تا اشاره لم خیره کئی چاچه با دین کی بدعات کریو ورپسی وی انا آتوینا گل گوسر فصلی لربک وانحر بدنی عبادت دا اللہ دا پارکو مالی عبادت دا اللہ دا پارکو مثل پیغمبر بدائی کار د پیغمبر بدائی چې بدنی عبادت بد الله د پاره مالی عبادت بد الله د پاره ته دې دوله زور ورکا او ته دوه کارونه کو چا سره مشرک روان بکیگا او تی بیا الله ته پریدنو الله وی ان شانئک هو الابتر یقینا ستا دشمن بوی مونډواټه ستاد دشمن باز بیخ و بنیاد و باسما ستاد دشمن باز مونډواټه کما چاچه سنت و اتباع کړی دا داغي ترغیب چلولې بدنی او مالی عبادت الله لکړې الله داغه دشمنان ختم کړی یو ځل مناظره وا پای کې شیخ القران نور الله مرقدو او پاغ زمانہ کی زمنگا صوبائی امیرو مولانا عنایت الرحمن صاحب او نور مرگریو شیخ القرآن ناسو مناظره شروع او شیخ القرآن دی مناظر مقرر کریو چه تاسو با باس کوئی شیخ القرآن ڈڑوالی او دی دا عبارتو نوی او دا بدعتیانی پا مخا کریو نو یو مولا شیخ القرآن تا وی وای څنګه خوان به کو چې ته आवाज وي او مونږ به درته ټول یو ځای یو اوس د شاګردان او مرګري پیدا شو کنه نو شیخ القرآن ورته وی څنګه خوان به کو چې هغه وخت مې هم درنه کوڅه خطا کړې و اوس مې هم درنه کوڅه خطا کړې دا د الله احسان او د الله کرم دا د شیخ القرآن هغه خلوصو خو باغ کرل گرانی او باغ ساتلم بیا گوره آسان نی اغم دیر گرانی شیخ القرآن باغ کرلیو اغا پا کی بوٹی نال کریو الحمدللہ ثم الحمدللہ زمان مرگر وغا باغ اساتو زوت آسی او بانای ما
هغه باغ الله نن وساته او پای کې صرف هغه بوټي نه الحمدلله زما په لاس آی کې الله نور بوټیو مولا ګول پای کې نور ګلانو مولا کېدل داغي ابياري مشوا او الحمدلله ثم الحمدلله هغه باغ نن تر تازه دی یو زمانہ وا پیښور کې جلسه وا او پای کې د پنجاب نه قاضي شمس الدین رحمت الله علیه او سید عنایت الله شاه بخاری رحمت الله علیه هغه راغوختیو د شپې جلسه وا دا ټیبل فین لګیدلو په ټیبل باندې یو پکې پروتو هغه ګړ ګړ به کول سړیر برابر نو غربت او عاجزی وا او د ګرمای موسمو شپه نیمه نه اوخته وا پاگی جلسہ کی مولانا عارف طاہری اللہ دے اغلا بہترین زائنور کی اغا لکو او بیاد شپی چا بار راود روڈ تا راود نو گاڑی او ساری مات شو نو شپی اغا جلسہ وا شپا دا نیمی نا اوختی وا دا شیخ القرآن نور اللہ مرکدہو نمبر راگے دا بیان شیخ القرآن چی کلا بیان شروع که او دا آیاتونه کله شروع کړل آی کی ما ته اوسم یاد دي چې حضرت شیخ وی ان لکی هاذا و مریم د امید کم ځای نه راغلی قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب او دا آیاتونه کله وی نو هغه پکی به څنګهار کو او شیخ القرآن له الله دې درون आवाज ور کړو او اغلا الله همت ور کړو او تقریبا 3 غنټه حضرت شیخ القرآن تقریر کړو اخر کې وی الله چربان د شپره سیدل دا تا تناس دی او غریبانان دي ستاسو توحید او سنت پیغمبر خدمت کوي الله توحید او سنت خور کې هغه دعاګانې الله قبول کړي نن الحمدلله هغه لار او کوڅه هغه پټي او هغه رټونه هغه د موحدینو نه ډک دي په دې صورت کې الله د پیغمبر پاک مقام خود په دې کې الله د پیغمبر پاک کردار خود او په دې کې الله انجام پیغمبر خود چې هغه کامیابی او دغه دشمنان به تباہ کیږي نن موږ په خپل سترګو باندې ولیدل لاړ لغه شو خاکس شنا بخورد کدو استخوانمان زندست نامی فرخ نوشی روا بادل گرچه بسه گذشته که نوشی روا نمان نن د شیخ القرآن اگا آواز د شیخ القرآن اگا محنت د شیخ القرآن اگا کار اگا نن مخبوران دی بر روان دی زمان مرگرم لاو تڑی او نورم مخی بوزی نورم همتو گئی مستڑی کی گئی دا میدان د ستړي والی نه دی دا میدان د آرام نه دی دا میدان د تاریخ دی دا میدان د منډې دی دا میدان د کار دی راځي چې ملاو تړو او نور به هم د دې نه کار کوو انشاءالله چې سبا موږ هسکه غړایو په قیامت کې چې شیخ القرآن او د خپلو مشرانو سره ملاویږو الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين